ګوره دا مرګ دا په موږ را روان دی، دا خو د انسان خپل عمل دی. بیا دا جنازه چې موږ هغه کوو نو ګوره دا جنازه شفاعت دی. دا د مرګ نه لوی نصیحت هغه د انسان دپاره بل هغه نشته. دا چې دا مسلمانان ټول هغه راجمع شي نو دا الله ته چې دی نو یو سفارش او شفاعت هغه چې دی نو کوي. نو سفارش دی هغه چا منلی کېږي چې د چاته چې سفارش کوي چې هغه د هغه منون کوي که نه. مثلا چې دی نو تاسو ما سفارشي چې دی نو یو ځای ته بوځئ او زه د هغه سړي مخالف یم او هغه زما مخالف دی، زه د هغه مخالف یم، نو هغه به تاسو که 10 ځله ما بوځئ نو د ستاسو کار پرې نه کېږي. نو هغه سړي هغه باندې به هغه کار هغه کېږي چې مخکې چاته سفارش کوي چې هغه خو ترې نه رضایي که نه. نو ګوره مونږ چې راشو نو ګوره که دا جومات دي یا د پېښوړو جومات دی یا نور جوماتونه دي نو تاسو دې جوماتونو ته تللی دومره هغه عذر وندېدو کړی چې هغه کټ بار چې دی نو هغه کېږي دي. نور د دې جومات د دې چېرته تاسو په خپله دغه ته تللی هغه شان شور هغه شان چې دی نو خبرې چې کوم عام چې دی نو دغه جنازګاهونو کې کېږي هغې کې څه فرق وي نو تلی ثواب لي او هغه ځای کې ځان له پیټې د ګناه چې دی نو راوړي نو د ده به څه سفارش شي. بیا دې ته تاسو هغه چې دی نو هغه ګورئ چې هغه سرتور سر ګوره یو آداب وي الله په مخ کې ودرېږو چې خدای دا سړی وبخې او د سر هغې نه سرتوره د هغې څه پروا چې دی نو نشته. بیا د پیزار دا پیزار جومات کې ولې منع دی؟ دا پیزار د پاکي دا لیکن دا جومات کې ولې دا چې دی نو بېادبي دغه موسی علیه السلام هغه چې د الله دیدار هغې له چې دی نو هغه لاړ وحي چې ورته ورکولی کېده نو دا حکم ورته چې فخلعن علیک ته چې دی نو پڼې هغه چې دی نو وکاږه انک بالوادي المقدس طوی دا پاک ځای دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه او پڼو سره هغه منځونه کړي دي هغه دا پڼې نه وي د هغې هغه به لاندې نه یو تسمه وه هغې کې به داسې چې دی نو ګوتمې وي هغه وخت کې دا پڼې هغه نه وي دا کوم چې زمونږ بوټان دي زمونږ چې دی نو هغه پڼې دي هغې کې به یې مونځ کوو هغې کې به ګوتې هغه به په سجده کې په ځمکه لګېدې هغې پڼو سره مونځ کېږي هغې پیزار سره مونځ کېږي. دا نه چې دا زمونږ دا بوټان دي او زمونږ چې دی دا جنازو ته لاړ شي. نو ګوره دا یو مسله ذهن کې کېدی جنازه ډېر زیات چې دی نو د ګبراهټ د هغې چې دی نو ځای دی. دې کې حقیقت دا دی چې هغه خلق هغه چې دی نو خپی چې د چا په زړه باندې درد دي هغه چې کوم اللهم اغفر لحجنا وایي دا مونږ نور چې د چا تر اخره پورې هغه چې دی نو خاندو او اعلانونه به کېږي چې څو راته چا ویلي نو چې نیت حاضر کوي نو خبرې به کوو. نو که دغه شان چېرته امام الله اکبر چې دی نو ووایي نو د ټولو خلقو نه به جنازه چې دی نو تلي ځکه چې جنازې له راغلي نه دي. دا دې دپاره ډوم ډېر خلق هغه راځي چې وایي راځئ میلاو به شو کله وایي دا ګیله به چې دی نو کوي کله چې دی نو نور دنیاوي اغراض هغه پکې راشي دا د مسلمان چې دی نو هغه حق دی. نو دې وجه نه پیزار سره سرتور سر سره دې سره جنازې چې دی نو هغه مه کوئ که ځای او داسې بېادبي کوئ ځان هم ګناهګاروئ او هغه د مړي خو هېڅ پیده چې دی نو نه کېږي خو ځان له یو ګناه چې دی نو راړئ کم از کم دا یو ټوکی یا دا نری غوندې جالی دا ټوپی خو جیب کې چې دی نو ایږدئ که نه چې جنازه کې چې دی نو دغه شي نو په سر باندې هغه جالی ټوپی چې دی نو کېده نو بیا که دغه شان بازارونو کې سرتور سر ګرځې نو سرتور سر ګرځه که نه هغه ستا خپل چې دی نو هغه کار دی چې تا ته په دې باندې ځان ښه ښکاري لیکن چې دې مړي ته فایده چې دی نو رسئ نو کم از کم لاندې پیزار وکاږه او بره سر چې دی نو هغه چې دی نو پټ کا او دا ووایه چې نن خو زما د ده چې دی نو جنازه چې دی نو وکړله سبا زما چې دی نو ما چې دی نو هغه به جنازه وي. د مخکې جمعه باندې هغه دغه ځای کې بنارس چې دی نو ناست و د حاجي عبدالقیوم صاحب چې ناست دی دغه ځای کې هغه چې دی نو ناست و دغه والد صاحب دپاره ما دعا کړې وه نن د هغه دپاره مونږ هغه دعا کوو. دا اوس څه پته شته دا تاسو مونږ چې دلته ناست یو زمونږ څه دغه به انجام به زمونږ به څه چې دی نو هغه حالت وي. بیا چې کوم ځای کې لاندې خټه ده
لاندې چې دی نو ګند دی نو بیا پیزار هغې باندې د پاسه هغه چې دی نو خپې ږدی پیزار وکاږئ پاسه پې خپې کېدی د دې مثال هغه داسې دی لکه لاندې چې ګند دی پاسه پې ته شړی کېدی پاسه پې ته کمبل کېدی پاسه پې مونځ کولی شي لیکن علماو لیکلي چې ته پیزار سره ولاړې ته وایي لاندې چې دی نو هغه ګند دی نو د دې مثال د خپې دی دا لکه ته چې ګنده ځای کې ولاړې نو چې ګنده ځای کې هغه ولاړې نو هغې سره خو جنازه نه کېږي هغې سره خو ستا مونځ چې دی نه کېږي نو دې وجه نه دا مهرباني وکړئ خاص کرې دې مدرسه کې دې کې مونږ چې دی نو هغه ولیدل دې کې پیزار سره ولاړې دې کې کم ګند دی دې کې خو هغه دوړه هم چې دی نو هغه نشته دی خو داسې یو ماحول هغه چې دی نو جوړ شوی دی لکه څنګه دا تبلیغ والا چې وایي چې دومره علم په هر سړي او ښځې باندې فرض دی چې دی جایز ناجایز چې دی نو هغه وپېژني نه مونږ جایز ناجایز یو مړي ته ویو نو یو چېرته غلا ته به چې دی نو ویو چې دا جایز ناجایز دي نور جدا هېڅ چې دی نو جایز او ناجایز چې دی نو نشته دی دا جنازه څنګه کومه دا تعزیت څنګه کومه حدیث کې راځي چې د چا خواله چې دی نو تعزیت له چې دی نو لاړ شي لکه مونږ چې بیا وروستو ښکاره کېږو داسې طریقې سره هلته کې کښېنه چې هغه دا محسوس کړي چې واقع زما په دې غم باندې دی غمجن دی دا نه هلته کې متلې هلته کې قصې هغه ځای کې قطارې هغه ځای کې چې دی نو دا ګپونه هغه ځای کې نورې چې د قسم چې دی نو هغه خبرې چې خلک ورته به وایي سړیه بس که غلی شه نو داسې د تعزیت هم یو طریقه ده د چا خبر لځئ عیادت تاسو لاړ شئ حدیث وګورئ عیادت په چې دی نو څنګه کوئ تعزیت په څنګه کوئ جنازه به څنګه کوئ حدیث کې راځي چې څلېښ تنه د چا جنازه چې دی نو هغه وکړي الله تعالی بخي یو روایت کې 100 تنه چې دی نو راغلي د دې زرګا وړو ضرورت نشته دا 100 تنه دی وکړي دا 40 تنه دی وکړي ولې چې جنازه خو جنازه یې که نه چې جنازه نو دې وجه نه دا خبرې دا کېده دا په هر ځای کې جنازو کې سړی دا چغې نشي وولی او نه چې دی نو څوک اوري جنازې له چرته چې دی نو هغه ځای ځان سره دا جاليداره ټوپۍ چې دی نو وړی او په عاجزۍ سره او چې څو پورې هغه جنازه هغه چې دی نو نشي وي دا فکر چې دی نو کوه چې زه به مرم دا فکر کوه چې نن دا جنازه ده سبا بیا دغه شان چې دی نو پیزار هغه چې دی نو هغه کوم ځای کې چې ځای صفایي پیزار چې دی نو کاږی خالص په خپو باندې لکه خلک چې وي ګوره وي سرتور سره مثلا چې دی نو یا دغه خپې ابله خپې نو سرتور سر هغه زمونږ دا سرونه نه دي سرتور سر څوک چې ډېر عاجزي کوي امام مالک صاحب مسلک دا دی چې مونځ هغه په سرتور سر کوی د دې وجې نه چې هغه وایي چې دې کې عاجزي ده مونږ د نشې د وجې نه چې دی نو ټوپۍ نه په سر او د عاجزۍ د وجې نه نه نو دې وجې نه چې خپې ابله هغه دغه شان سړی ولاړي الله ته سوال کوي بیا که کوم ځای کې چې دی نو هغه ګند دی بوټان چې دی نو وکاږئ سپلی چې دی نو وکاږئ هغې د پاسه چې دی نو هغه ودرېږئ د دې مثال داسې شي که لاندې ګند دی نو تا پې پاسه چې دی نو یو لرګی کېښو یو تخته دې پې کېښوه یو قالین دې پې کېښو نو لاندې د ګندي ستا هغې ته په پورته ګند نه رارسي ولې چې د خپې نه دې وښکلی نه او ګنده ځای کې ولاړې دا لکه تا چې ګنده ځای کې خپه چې دی نو هغه ایښي نو موږ څخه علم هغه چې دی نو اول یي نه او که یي بیا مونږ وایو پلانکي داسې چلو که هغه پلانکي ته وګوره ته پلانکي څه کوې ته په خپله د عقل کې سوچ وکړه چې دا جنازه څه شی دی دا د مسلمان یو حق دی دا الله ته چې دی نو یو عاجزي ده نو چې ته په هغه ځای کې داسې کار چې دی نو کوي چې الله په هغې باندې خفه کېږي نو ستا سفارش په د هغه باره کې څه شي دعا وکړئ الله تعالی دې دا بنارس موږ سره ډېر وخت کړلی 15 کم 40 کاله او ترجمه یې رانه وما کړ ده بیا همیشه چې دی نو خدمت هغه یې کړ دی نو داسې یو ښه ملګری داسې یو ښه تعلق والا دغه شان ټوله کورنۍ علمي چې دی نو کورنۍ ده د دې مدرسې په وجه باندې دو دا علمونه چې دی نو کړي دي اوس خو به نورو مدرسو کې کوي نورو خلقو ته به چې دی نو هغه ښیي لیکن بنیاد هغه چې دی نو د دې چم ګاونډ چې څه چې دی نو دا دي بنیاد یې د دې مدرسې نه دی دې کې دو محنتونه کړي دي الله دې هغه وبخي الله دې د هغه وړو له صبر ورکړي او خدای پاک ته جنت الفردوس کې ولې لوی مقام ورکړي زمونږ د ټولو مشرانو سره دا تاسو مونږ چې الله دې مونږ جنتونو کې یو ځای کړي د دې مدرسې ډېر لوی خدمتګاران هغه چې دی نو تللي ډېر زیات دا چې کله نه دلته کې دا ګټه ایښودلې شوې ده د هغې 15 کم 40 کاله هغه چې دی نو وشله تر اوسه پورې تاسو دا خدمتونه کوئ الله دې د هغه اول ګټه چې چا ایښې ده اول بنیاد چې چا ایښی دی او اوس چې تاسو کوم خدمت کوئ آینده خدمت کوئ الله دې ستاسو لپاره دا صدقه جاریه وګرځوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین